نن زه چې تا بېعزته کوم ستا تصویر خرابوم نو هغه به ستا تصویر نه خرابوي، هغه به تا ته کنځلې نه کوي، هغه به ستا د شیخ خلاف خبرې نه کوي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عزیزانو انسان چې کوم خبره کوي کوم خبره لیکي دغه په باره کې به زموږ د تاسو نه تپوس کیږي. نن سبا عجیبه مصیبت دا ده چې انسان مخې ته سوشل میډیا ده او د هر انسان دا سوچ ته چې زه څه وایم څه لیکم زما نه به تپوس نه کیږي. حال دا ده انسان چې څه وایي څه لیکي د هغې په باره کې به خامخا تپوس کیږي. د الله رب العزت ارشاد دی ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان چې څه خبره کوي هغه د الله تعالی په دربار کې د الله په علم کې موجود ده، لیکل کېږي. برای کرم سوشل میډیا د مثبت کارونو دپاره استعمالوئ اور د یو بل خلاف پوسټونه کول، یو بل ته کنځلې کول، د یو بل تصویران رانول، د دې نه ځان بچ وساتئ. تاسو به د دې لپاره کنځلې کوئ، د دې لپاره به غلط پوسټونه کوئ چې زموږ پیج مشهور شي، خلک موږ وپېژني. عزیزانو دا سبب د هلاکت دی. د دنیا ژوند عارضي، د دنیا شهرت عارضي، د دنیا مال او متاع عارضي، د دنیا نوم عارضي. د عارضي د دنیا لپاره موږ ولې خپل هغه همیشه ژوند خراب، موږ ولې خپل هغه همیشه ژوند بربادوو؟ برای کرم څومره ملګري دي چاہے د هغه تعلق یو جماعت سره دی یا نه دی، چاہے هغه ستا مخالف دی، لیکن چې صرف مسلمان دی کلمه ویل الله، هغه سره د اخلاقو مظاهره کول پکار دي. د اخلاقو مظاهره الله څه فرمایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. څوک چې غیر الله ته چغې وباسي، غیر الله را مدد کوي، هغوی ته هم کنځلې مه کوئ. ولې فیسب الله عدوا بغیر علم. د دشمنۍ د وجې نه، د جهالت د وجې نه هغوی به الله ته کنځلې کوي. نن زه چې تا بېعزته کوم ستا تصویر خرابوم نو هغه به ستا تصویر نه خرابوي، هغه به تا ته کنځلې نه کوي، هغه به ستا د شیخ خلاف خبرې نه کوي. اول ورځ ما یو ویډیو کتله ډېره افسوسناک چې یو عالم دین دی، نومین عالم، یو عظیم شخصیت دی، موږ ته تمام علما محترم دي. د هغه ویډیو سره یو کس د زنانه ویډیو لګوله، ایډیټینګ یې کړل. الله اکبر! دا کس چا مجبوره کړی دی په دې حرکت باندې؟ کنه ته به دا کار نه کو. ما تا مجبوره کړی دی، ما تا د هغه تصویر رانو، ما تا د هغه تصویر خرابو، ما ته هغه ته کنځلې کوو. نو مونږ په خپله لاسه خپل شیوخ، مونږ په خپله لاسه په خپل استادان هغه کنځو، په خپله لاسه مونږ خپل علما بېعزته کوو. برای کرم دا شیز د مجبورۍ د وجې نه علماو د دې اجازت ورکړله چې خلک په دې باندې فحاشي عریانې پیلاوئ. نو دا د ابلاغ یو اهمه ذریعه ده، مؤثره ذریعه ده. دا په مثبت کارونو کې استعمال کوي اور غلط څیزونو نه ځان بچ وساتئ، فضول څیزونو نه ځان بچ وساتئ. د یو شخصیت د خوشحالولو لپاره، خپل د شهرت دپاره داسې حرکت نه دی کول پکار چې سبا په هغې باندې زموږ مؤاخذه کېږي. زه امید لرم چې انشاءالله څومره ملګري دي هغوی به په دې خبرو باندې د عمل کولو کوشش کوي. الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب.